الفاظ چې مبهم نه دي ګورې معنا لري. او متن په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ ما صلبا وارتفع من الارض. ما ته ګوره لغونې په ځمکه کې چې کومه اوچته حصه وي هغې ته متن وایي. هلکه دا اوچته حصه ګورې کلکه یي ښه. عموما د ځمکې چې کومه بالایي حصه یي که نه وګورئ هغه کلکه یي. ولې د آدم علیه السلام زمانې نه اوسه پورې بارانونه پې کېږي او دا بیا هم بره پاتې د ښکته نه شوه، نو معلومیږي دا چې دا مضبوطه ده. هر هغه د ځمکې حصه چې هغه بالا وي اوچته وي دا به کلکه وي. ولې د آدم علیه السلام زمانې نه اوسه پورې په دې سیلابونه تیر شو، په دې بارانونه شوي دي او دا بیا هم بره پاتې ده، نو خو معلومیږي دا چې مضبوطه ده که نه. نو په لغت کې څه ته وایي؟ ما صلبه وارتفع من الارض. او دې ته ولې د ما ته ګوره یا د متن ته متن ولې وایي؟ ځکه مسند دا چې څوک سند بیانوي ته مسند وایي. لکه زه مسند یم، زه مسند یم، زه سند بیانوم، زه مسند یم. نو مسند مضبوطی د متن له زه مضبوطوم، کلک سند ورته راوړم. او زه اوچتوم، چاته اوچتوم؟ قائل ته چې قائل رسول الله مبارک دی او په قائل صحابي دی او په قائل تابعي. نه پوه شئ په خبره. بیا درته وایم متن څو تعریف شو په لغت کې، څو معنی شي؟ دوه، ما صلبه او دویمې څه وې او چې مرتفعه. نو دا مسند چې څوک سند بیانوي د مقصد څه دی د دې سند را؟ دا سند ولې بیانوم چې دا متن مضبوط شي. که هسې زه تاسو ته ووایم یو متن درته ووایم او سند یې نه نو هغه مضبوط نه دی. تاسو به د دنیا متون اورئ خو چې سند یې نه څه فایده ده؟ چې سند یې نه هېڅ فایده. الدنیا مزرعة الآخرة. اوس یو ملا وایي دا د رسول الله مبارک حدیث دی، راوړه سند. سند خو یې نشته، چې نشته نو دا حدیث نه دی پیغمبر. معنا خو یې صحیح ده، معنا کې مونږ خبرې نه کوو خو حدیث نه دی. کوم ملا وایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې الدنیا مزرعة الآخرة، دنیا د آخرت مزرعه ده. وایي هات السند، راوړه. سند نشته. کوم مولا کوم حدیث کتاب کې د حدیثو دی هغه کتاب باندې حواله ورکړه، زه به سند وګورم. ما ته کتاب نه نو خوار شي دروغ یې په پیغمبر. دا خو د پیغمبر حدیث نه دی، دا خو د پیغمبر حدیث نه. بل ملا وایي رسول الله مبارک فرمایي تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله. راوړه سند. سند خو ماته نه دی معلوم. په هغه کتاب حواله کې کوم کتاب کې دی لیدلی کتاب هم نه دی معلوم، نو خوار شي په پیغمبر دروغ دی. دا خو د پیغمبر حدیث نه دی. الصلاة معراج المؤمن، راوړه حدیث نشته. نو دا خو د پیغمبر حدیث نشو. ولې دروغ یې په پیغمبر باندې؟ ولې په پیغمبر دروغ وایي؟ دا خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی او ته لګې په پیغمبر دروغ وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. راوړه حدیث سند. سند خو نشته، نو خوار شي په پیغمبر هسې دروغ وایي. دا خو د پیغمبر حدیث نه دی، دا خو مقوله ده. دا ما چې ذکر کړ څه شي دی لکه ټول مقولې دي. او په زبان د عام علماو دا حدیث دی. ولې سند تپوس نه دی کوي؟ یا هم پکې حدیث ته رسول الله نه دی، یا هم پکې د حدیث ته رسول. ټیک ته مفهوم به ټیک مفهوم سره ما تعلق نشته، لیکن د رسول الله مبارک حدیث یو نه. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مقوله حدیث منه. تاسو پوهیږئ په خبر الله خو هغې ته اکبر ویلی دی وجاهدهم به جهادا کبیره. هکه خو معلوم دی هغې کې خو نفس هم ځي، هغې ته اصغر وی هموز د اکبر وی داسې کې. نو تاویلات ولې بیا موږ شروع هلکه تاویلات نه اول وګوره چې دا متن دی که نه دی. او صلات معراج المؤمن ټیک ده، معراج کې هلته بره فرض شوی دی، حدیث کوم دی. او دنیا مزرعة الآخرة، نو مزرعه ټیک شو معنا به ټیک، یو حدیث خو پیغمبر نه دی، رسول الله مبارک حدیث خو نه دی. نو ولې به پیغمبر دروغ وایي؟ ډېر به راته زه ښیم دروازې به را داسې دوه خیمه هغه چې په زبان عام
خلق ورته حدیث وایي او منځ کې مقولې دي او حواله به هم در کوم چې دا چا ویلي چې حدیث نه دی نو زه به حواله در کوم درته او که ته وایې چې نه دی نو زه به تا ته وایم چې راوړه کتاب کې شته که نه نو کتاب هم ته ماله راوړه چې په دې کتاب کې خو ورته حدیث ویلی دی زه هم سند یې وښایم نو بیا به ته چپ پاتې شي سند بې نه بعضې کتابونه هم لیکلي دي او سند بې نه بې سنده به الحاصل خلاصه د خبرې څه شوه ما ته وګوره لغوندې چې متن څه ته وایي ماسلوبه د املا ته متن وایي ملا ته په ټول وجود کې ملا مضبوط ځای دی په ټول وجود کې ملا مضبوطه ده دا ټول وجود ملا سره تعلق لري د متن د املا سره دا د املا نه پټې تلي دي خېټه هم پرې راغونډه ده چا خېټه غټه املا یې کمزوري ټینګولی نه شي د املا نه داسې لکه د املا مثال داسې د بازو دی پټې تلي دي خېټه او لرې او کلمې او معده او دا ټول پرې راغونډ مضبوطوالی ته وایي نو ګوره مسند زیما زه مضبوطو متن زه څه کومه متن مضبوطوم په سنده او دویم دا چې متن پورتوالی ته ویل ٹھیک ده نو زه دا متن پورته کوم چا ته پورته کوم که د پیغمبر قولی هغه ته رسوم او که د صحابي وي هغه ته رسوم او که د تابعي وي هغه ته رسوم اوس وایه المتن لغة ما سلوبه هغه چې مضبوطي وارتفع او پورتی من الارض کما ځمکه ده او سمي بذلك ځکه مسند سند بیانونکي ته وایي یقوي الحديث بسنده ويرفعه الى قائله قائل رسول الله مبارک دی که صحابي دی که تابعي او اصطلاحا ما ينتهي اليه السند من الكلام چې کوم کلام دی کلام که د رسول الله مبارک دی او که د صحابي دی او که د تابعي یعنی الفاظ د حدیث الذي تتقوم بها المعاني چې معنا وسره قائمه ده مهمل نه دی یو معنا لري او الاسناد بس ما ته وګوره یو اسناد دی اسناد څه ته اسناد د سند حکایت کول سند خو هغه زید نواله ابو هريره رضی الله عنه پورې دی دا سند شو اوس د دې چې زه وایم فلان عن فلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان زما صفت چې دا زه دا سند بیانوم دې ته اسناد وایي اسند زید سند بیان کا زما دې بیان ته نه پوه شوې پې حکایت الروات څه مې وی حکایت الرجال وایا حکایت طریق المتن او بل مې د سند یو بل تعریف راغی د سند ته طریق المتن وایي لاره د متن ته موږ په څه رسېږو په سند یا انما الاعمال بالنیات ته په څه رسېږو په سند نو د دې سند بل نوم څه شی شو طریق المتن واه واه دا بل نوم پکې راغی سند سلسله الرجال هم شوه سلسله الروات بوزن خاص هم شو او بل تعریف یې څه شی شو طریق المتن نو حکایت طریق المتن چې ځکه مې زما صفت شو حکایت الروات حکایت الرجال دا د اسناد معنا حکایت طریق المکان حکایت الروات وګورئ یو خبره درته کوم د اسناد اطلاق کله په سند هم کېږي د اسناد اطلاق کله په سند نو سند او اسناد کې مفرق وکړو سند هغه رجال دي راویان او دا هغه راویانو ذکر کول دا هغې بیان کول دا هغې حکایت کول چې زما صفت دی هغې ته اسناد وایي العدالت عدالت څه ته وایي ما ته ګوره لږ عدالت دې ته وایي چې یو کیفیت ستا په لږ که تاسو ما ته وکتل نو یاد بشي چې یو کیفیت د یو انسان په وجود کې راشي خو داسې کیفیت وي چې راسخي داسې کیفیتي هغه څه وي راسخ وي داسې کیفیتي چې هغه راسخ وي او په سړي کې دوه قسمه صفتونه پیدا کوي دوه قسمه صفتونه یو تقوا یو مروت داسې کیفیت راشي چې هغه راسخ وي کیفیت او پیژنې کنه یو حالت راسخ پیژنې کنه راسخ هغې ته وي چې دوام لري یو حال دی یو راسخ دی یو سړی ویریږي نو مخې سور شي داسې دی کنه
عمرت د خجل دی د وجل دی که کم یو دی لکه یا یو سړی وشرمېږي نو رنګ یې زیړ شي نو دا لږ ساتي لږ سات مخ سوري بیا ختم شي لږ سات مخ زیړي بیا ختم شي دې ته کې رسوخ نه وایي دې ته رسوخ نه وایي دې ته حال وایي او یو دا چې د انسان یو همیشه صفت هغه ته نه لر کېږي لکه ستا خپل رنګ دا راسخ دی نو کیفیت راسخه داسې کیفیت راسخه چې تا کې دو صفته پیدا کوي یو تقوا یو مروت تقوا څه ته وایي تقوا هغه صفت ته وایي چې د هغې په برکت ته اجتناب د هغې امورو نه کوي چې شرعاً قبیحه دي ما ته ګورې کتاب دې پرېږدم تقوا څه ته وایي هغه صفت چې د هغې په برکت باندې ته د هغه څیزونو نه ځان ساتې چې هغه شرعاً قبیحه کنزل نه کې زنا نه کې پردو ښځو ته نه ګوري دې د تقوا وایي او که ته پردو ښځو ته ګورې کنزل کې نو دا تقوا ختمه شوه نور به د تقوا تعریف خپل کتاب کې راځي هم په بخاري کتاب الایمان کې به درته انشاءالله راشي چې بیضاوي د تقوا 3 مرتبې ذکر کړي دي او حافظ ابن حجر د تقوا 15 مرتبې ذکر کړي دي او علامه عینی د تقوا 9 مرتبې ذکر کړي دي 9 ابل ترازی خو دلته اجمالی ویما چې تقوا هغه صفت ته وایي چې د هغې په سبب سړی د مستنکر شرعا نه قبیح شرعا نه ځان ساتي او مروت څه ته وایي مروت هغې صفت ته وایي چې د هغې په سبب سړی د قبیح عرفا نه ځان ساتي عرف کې یو شی قبیح دی هغې نه ځان ساتي شرع کې قبیح نه دی عرف کې مستنکر دی خلکو ته ناشنا ښکاري هغې نه ځان ساتي زه به مثال درکړم علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلي دي لکه یو عام انسان لوس سر بې ټوپۍ په بازار کې ګرځي شریعت کې قبیحه نه ده ګناه نه خبره چې سړی ټوپۍ په سر کې خبره چې سړی پټکې په سر کې او که کولاو سره هم ګرځي نو دته زه فاسق نشم ویلی په بازار لیکن که یو عالم وي د حدیثو راوي دی او هغه لوس سر په دې بازار کې ګرځي هلکه ټول خلک ورته ګوري که نه ګوري یو وایي هلکه مولوي صاحب خو سرتور سر روان دی دماغ یې جوړ دنګلی دی دماغو کې فرق راغلی دی استاد یې جوړ لیونی شوی دی خلک ښه ګڼي که بد ګڼي وایه دا خلاف مروت شي دی به نه کوي دا کار عوام به کوي دی به نه کوي یا زه به یو مثال درکم د چارسدې په دې چوک کې دا چولې خرڅېږي ګونګړي یو عام سړی لاړ په هغه کټکي باندې کېناسته په هغه تخته باندې د سړک په غاړه باندې او چولو والا نه چولې خوري رښتیا وایي بدې لګي نه ټول خلک لګیا دي چولې خوري شام ورته ونه کتل او که ستا یو لوی شیخ الحدیث یا یو لوی عالم لاړ شي او هغه د سړک په غاړه هغه چولو والا تال ته کښېني او هغه ته چولې واچي او دی ورته وایي چې یو چټني پکې 2 سمسیان ونه وروشغاوه او په لاره خلک ځي نو ورته خلک ګوري که نه ګوري خلکو په نظر کې معیوب ښکاري که نه ښکاري رښتیا وایه دا خلاف مروت کار شي بعضې امور دي چې عام خلک یې کولی شي شرعاً قبیحه نه دي لیکن ملا صاحب به نه کوي عرفاً قبیحه دي اوس که دلته یو زنانه ده او په لاره باندې ولاړه ده او یو سړی ورسره خبرې کوي هېڅ پروا نشته خلک وایي دا خو بس یا به خوري یا به ترور یا به لور یا به موري خو که ځان له دلته یو ملا صاحب یو ښځې سره ولاړې سړک په غاړه او ګپ شپ ورسره لګوي او کله کله هم خاندي او مسکیم شي نو خلک ټول ورته ګوري که نه ګوري چې ممکنه چې د هغه هم ښځه ممکن ده چې د هغه هم خوري ممکن ده چې د هغه هم موري لیکن خلک ښه نه ګڼي دا نو بعضې امور داسې دي چې خلاف شریعت نه دي تقوا پې نه ختمېږي خو خلاف مروت دي خلاف عرف دي خلاف عادت دي نو ملا صاحب به د هغې نه ځان ساتي اوس پوه شوې په خبره اوس دې طرف نه ځم تقوا څه ته وایي پښتو کې راته ووایه شابسې اجتناب د هغې امورو نه چې قبیح شرعاً دي ما ته راووایه یو ځل اجتناب د هغې امور نه چې قبیحه شرعاً دي مروت څه ته وایي اجتناب د
هغه امورونه چې قبیح عرفن دي. نو عدالت څه ته وایي؟ عدالت دې ته وایي چې تا کې داسې کیفیت راسخه راشي چې تا کې تقوا پیدا کی، مروت پیدا کی. نو که تقوا در کې نه وه، تقوا در کې نه وه، تقوا د هغې امورو نه رضان نه ساته چې کوم امور شرعا قبیحه دي، نو عدالت لاړ سلب شي. او که مروت در کې نو د هغې امورو نه رضان نه ساته چې عرفا قبیحه دي، نو تا نه عدالت ختم شو. نو چې عدالت ختم شو، ته راوي نشي جوړوي. دا ستاسو محدثین ستاسو راویان دي ټول. اصل راویان خو هغه دي چې کتاب کې دي، خو ستا او د هغه امام بخاري په میانځ کې دا راویان دي، دا سند دی. نو زه اکثر طالبانو ته وایم، وایي کوم اوس شیخ چې غیبتونه کوي، نو ده کې تقوا نشته، غیبت ګناه کبیره ده، هغه نه سبق مه وایه، بلکل چې دی ونه ولې غیبت کوي؟ غیبت خو ګناه کبیره ده، دی خو تقوا پکې څه کوي؟ فاسق شو، د ده نه عدالت ختم شو. د راوي صفاتو کې یو صفت عدالت دی، نو سبق دی وی، نو تباه شو. تباه ستا او د رسول الله منځ کې یو واسطه تباه شو، ختمه شو. او کوم بغضونه ساتي د علماو سره او حسدونه ساتي، چې دولت یې ونه کړي، خفه کېږي، خفه دي شي. ولې ستا په سند کې څوک راغی؟ شابسې فاسق راغی. بغض حسد خو چې کوم مولا ساتي هغه فاسق دی، او چې علماو سره بغض حسد ساتي هغه په طریقې ولا فاسق شو. او چې غیبت د عوامو کوي فاسق دی، نو چې غیبت د علماو کوي په طریقې ولا فاسق شو. او چې حرام خوري وایه په طریقې ولا فاسق شو. هغه نه ولې سبق دی؟ احتیاط پکار، ډېر احتیاط پکار دی په داسې امورو کې. مونږ کې هم دا ګناهونه غلطۍ به وي، خامخا به وي، خو الله نه معافي غواړو، الله نه معافي غواړو چې داسې امور ما نه هم صادر نه شي، تاسو نه هم صادر نه شي چې هغه خلاف مروت، هغه خلاف شرع. د دنیا ښځې راځي د مسلو تپوسونو له مونږ کور ته، د دنیا ښځې راځي دا بیانونه اوري که نه، او کور ته راشي او وایي مونږ شیخ صاحب له راغلي په مونږ دم واچوي. زه ښځو سره نه میلاوېږم، ستاسو د حدیثو د خاطره چې زه پکې منځ کې راځم بالکل نه میلاوېږم. انیس احمد والدی هغه ته تپوس وکړي څه مسله راته ووایه، نو زه جواب ورکړم د مسلې. او چې ډېره بوډۍ ښځه او یې خامخا زه مسلې تپوس مخامخ کوم، نو زه هغه وایم پرده کې دي شي، برقه کې دي، او د خپل کور زنانه به تخلي ګناه ده، د کور زنانه ده انیس احمد والده دا به وي په منځ کې، نو هغه تپوس وکړي یا جواب راکړي او زه جواب ورکوم. خو ښځو سره میلاوېدل قطعا نشته، زه چې دا غلطي ونه شي. ښځو سره میلاوېږي او تخلي ورسره کې دا ګناه ده، دا ناروا دي، دا خطا. او په ښځو دمونه ماشاءالله، په ښځه دم خو خپل خاوند اچوي، بل څوک پرې نه شي اچولی. د هغې دپاره دمګرې خپل خاوند دی، هغه پرې دمونه اچوي که نه، نو ته به پرې دم اچوې. نو دمونه اچول په ښځو بیا لوی غم جوړوي. نو دمونه په ښځو اچول، او څوک وایي ما له تعویض کوه، او څوک وایي په ما دم واچوه، او څوک وایي ما مسلې ټیک شو، مسلې تپوس کولی شي، خو چې تهمت پکې نه، او که تهمت وي پکې، تخلي پکې راشي، بیا ګناه ده. یعنې به ځان ساتئ. دا امور ډېر زیات ضروري دي. ولې موږ برباد یو؟ زموږ په علم کې برکت نشته. زموږ خلک علم وکړي، علم کې هغه برکت دی، هغه سعادت نه، هغې وجې دقه نقصانات دي چې موږ پرهیز نه کوو. پرهیز ډېر زیات ضروري دی. نو حاصل د مسئلې څه دی؟ هغه دا چې عدالت څه ته وایي؟ شابسې عدالت دې ته وایي چې تا کې یو پښتو کې یادوم یو کیفیت راسخه پیدا شي چې هغه تا باعث کوي په چا؟ په ملازمت د تقوا او د مروت. او تقوا او خود وپېژندله که نه، مروت ته وپېژنده. زه اوس العدالة کیفیة راسخة فی النفس، یو کیفیت راسخه دی. راسخ څه معنا؟ راسخ خو پوه شوې که نه چې همیشه له ستا وجود کې وي، او په نفس کې وي، په بدن کې نه. د بدن کیفیت خو دا سوروالی سپینوالی دی، پروا نشته که ملا صاحب دی رنګه تورې، دغه پرېږده. کیفیت راسخه په نفس کې تحملو چې تا باعث کوي په ملازمت د تقوا او د مروت. او ګوره لفظ د ملازمت علماو لګولی دی. ملازمت دا ده چې یو وخت کې به تقوی، بل وخت کې به نه، همیشه به تقوی، همیشه به مروتي. او که دنه داسې یو شی صادر شو چې خلاف د تقوا ده، فوراً توبه وباسه.
او که خلاف مروت کار در نه صادر شو نو فورا توبه وباسا. دی وجنا د تاسو تم ویما که تاسو له خدای د حدیث استادان کی هر سحر استغفار وایي بس. نو کدا سے د تقوا خلاف کار در نه صادر وي یا د مروت خلاف کار صادر وي نو الله مو بیا معاف کوي. ارسال استغفار رسول الله مبارک بوي اني لاستغفر الله كل يوم 100 مرة وفي رواية اني لاستغفر الله تعالى في اليوم اكثر من 100 مرة. د روزانه سل کرتے استغفار رسول الله مبارک بوي. نو دا استغفار ډېر ضروري شی دی. زمونږ اصحاب د سلاسل و اربعو د قادریه مبارکه د نقشبندیه مبارکه سهروردیه او د چشتي د ټولو په اسباقو کې لومبه او 10 شی دی او 10 مانځنه مخکې خلک کوي استغفار دی. استاو 10 راکې ته پاک شي استغفار ډېر ضروري شي. څو خلاصېږي د دې نه لازماً په دنیا دا ماحول دا سره چې دې نه خلاصېږي نو استغفار به وي. نو څه شی دی ملازمت لفظ تم خیال چو کنه چې همیشه به تقوا او مروت به وي. او تقوا څه ته وایي؟ اجتناب د هغې امور نه چې مستنکر شرعا دي. مستنکر فتحې د کاف سره دی ای قبیح. او مروت اجتناب د امور نه دي چې مستنکر عنفان دي. قال بعض الفقهاء مروت صون النفس. مروت څه چې دی؟ صون د نفس د ادناس نه دی. ادناس دی ته وایي چې په عرف کې ذلیله شي. عرف کې خلک درته وایي هغه مولا ته ګوره لرې خوري، هغه مولا ته ګوره بې ټوپۍ بې پټکي بازار کې ګرځي، بړه داسې لیونی دی. هغه مولا ته ګوره په سړک په غاړه ناست دی او چولې خوري. دا ادناس او رفع د نفس ته عما د هغه څیز نه چې یشینو عیب پیدا کوي عند الناس، په عرف کې عیب پیدا کوي. بس دویم بل دی ضبط څه ته وایي؟ ضبط فی الروایت. وی مولانا ضبط پیژنې؟ ما ته ګوره دا 2 قسمه ضبط دی، ضبط الصدر او ضبط الکتابت را بشي انشاءالله. ضبط الصدر څه ته وایي؟ چې په سینه کې د شي محفوظ کړ. سینه کې محفوظ کول څه معنا؟ چې کله ته ضرورت ته راشي نو استحضار یې کولی شي. احتسار ځان ته حاضر اول. لکه مثلا سورة فاتحه ما ته یاد ضبط الصدر چې کله زما ضرورت راغی زه استحضار کولی شم، دماغو ته را حاضره کړم او په خوله یې ووایې الحمدلله رب العالمین. ما نه یو سړي تپوس وکړي چې د مالک یوم الدین په کوم صورت کې دی؟ نو که ما ته سورة فاتحه یادوي نو زه به ورته ووایم چې دا په فاتحه کې دی. او که ما ته فاتحه یاده نه نشم ویلی. ما ته یو سړی وایي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة واجر کریم په کوم صورت کې دی؟ نو که ما ته یادي خو زه به ورته ویم او که یاد نه نشم ویلی. نو ضبط څه شی شو مولانا؟ ضبط الصدر. ضبط الصدر چې کله ضرورت شو نو ته استحضار کولی شي، قادر یې په دې چې استحضار وکړې. استحضار څه ته؟ د دماغ ته. او ضبط الکتابت څه ته وایي؟ چې تا ته په یاد و یاد نه خو په کتاب کې د سره محفوظ دی او ته قادر یې چې کله ضرورت راغی نو ته فوراً رسې شي. لکه ما نه یو سړی تپوس وکړي چې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. دا حدیث چې دی نو دا کم تا ته یاد دی؟ نیم نه دی یاد. نیم یاد دی نیم نه دی یاد. کتاب کې او کتاب کې شته کم ځای کې دی؟ بخاري کتاب الایمان ضرورت راوړ دې ته ضبط الکتابت وایي. دا فلان کې حدیث یو 2 ټکي راته یاد دي نور رانه هېر دی. انما الاعمال بالنیات دونه یاد دی. دا حدیث یاره جماعت هم یاد نه لري کم ځای دی؟ بخاري کې دی زه یې ورته راوباسم. دا فلان کې حدیث دی یو بل حدیث دی مثال پتا ور دا حدیث تا ته یاد دی؟ نه. کتاب کې درته معلوم دی او په کوم کتاب کې دی؟ ابو داود کې دی. کم ځای دی؟ زه فهرست وګورم که یاد نه لري سبا وګورم. لکه دو سوچو کوم چې دې کتاب چا سره تعلق دی؟ یاره دې کتاب تعلق خو د آدابو سره دی. بیا سوچو کوم د چا د آدابو سره دی؟ د مور و پلار. ها بس زر ابو داود کې فهرست راوباسم د مور و پلار د آدابو باب راوباسم هلته یې وګورم ورته یې وښیم دا شک مې دی چې ابو داود کې دی که مسلم کې دی. نو ابو داود راوالم فهرست وګورم آی کې ونه مونتم. نو مسلم راوالم فهرست وګورم آی کې ونه مونتم. نو بخاري راوالم فهرست وګورم کتاب الادب وګورم بیا ادب د والدینو آی کې پیدا شي. خیر دام ضبط شو ځکه دا خو یو د قرآن شریف حافظ دی او زه ته هدایت کم ځای کې دی. نو هغه سوچ کوي
کله یو کله بل نو 10 منټه پس 15 منټه پس ماته وایي دا سورې یاسین کې دا خو معمولي خبره ده دا څه خبره نشته لیکن که تا ته یو سړی یو حدیث ووایي او د هغې حدیث تعلق د کتاب الایمان سره او تا ته وایي چې دا حدیث ما ته را پیدا کا او ته ورپسې په کتاب الوضو کې ګرځې او ته ورپسې په کتاب الاجاره کې ګرځې او ته په کتاب الهبه کې ګرځې او کینې او یو پاڼاړی په یو څپی ګوري په بل بله پاڼهواړی په یو څپی ګوري په بل بله پاڼهواړی دا ضبط الکتابت نه دی ضبط الصدر کم یو شو شابسې چې سینه کې محفوظي خو چې کله ته غواړې نو استحضار یې د خپل ذهن ته کولی شي تلفظ هم پرې کولی شي او ضبط الکتابت څه ته ویل کېږي چې تا سره په کتاب کې محفوظ دی خو څنګه محفوظ دی چې کله ته غواړې تېرستی شي دې ته ضبط وایي نو الضبط التثبت فی الروایت په روایت کې کلکوالی چې روایت کې ته مضبوط شي کلک یعنی قدرت په استحضار د ما سمعه چې د استاد نه دی اورېدلي متا شاء او دا به وروسته دوه قسمه کوم دلته نه وروسته را روان دی ضبط الصدر او ضبط الکتابت بل ثقه دی دا به ثقه نه وایي ډېر خلک ثقه وایي دا خطا دی ثقه ثقة په کسرې د سې سره الذي هغه کس یجمع بین العدالة والضبط چې عدالت او ضبط دواړه پکې وي یو اوس شاته نه راځمه ثقه څه ته وایي چې عدالت او ضبط دواړه پکې وي وایا ثقه څه ته وایي دا پلان کې راوي ثقه دی ثقه دی ثقه به نه وایي دا ثقه دی د وثوق نه ماخوذ دی مضبوط والی نه ماخوذ دی دا ثقه دی ولې د کې عدالت هم شته د کې ضبط هم شته ضبط عام د کې کتابت والا وي او که صدر والا وي او دا فلان کې راوي چې دی د کې عدالت هم شته عدالت څه ته ویل کېږي عدالت هغې صفت ته وایي چې تا کې یو کیفیت راسخه دی او تا کې دوه صفته پیدا کوي تقوا او مروت تقوا څه ته ویل کېږي دا هغې امور نه ځان ساتي چې شرعا مکروه دي مستنکر دي قبیح دي او مروت هغه چې د هغې امور نه ځان ساتي چې عرفا قبیح او مستنکر دي یاده دې شوه نو ثقه څه شی شو چې هم پکې عدالت وي هم پکې مروت وي هم پکې تقوا وي د دواړه عدالت شو او ثقه هغې ته وي چې ضبط هم پکې وي خلاصه شوه خبره بل مسند دی په کسرې د نون من هغه څوک دی یروي الحدیث بسنده که هسې متن وی انما الاعمال بالنیات دا مسند نه شو دا به محدث وي حدیث به بیانوي خو مسند نه شو مسند چا ته ویل کېږي چې حدیث بیانوي خو چا سره په سند سره اسان دی بل محدث دی محدث ته ونه وایي ګورئ محدث من هغه څوک یشتغل بالحدیث چې حدیث سره شغل لري روایتا و درایتا روایتا شغل لري روایت خو دې څه پېژن که نه نقل کوي په معنا پوهول کوي او درایتا هم شغل لري درایتا چې په دې هم پوهیږي چې دا سند د کومې قبیلې دی او متن د کومې قبیلې دی نو پخوا به ورته محدث وي اوس ورته شیخ الحدیث وایي ګوره اوس شرطونو ته ګوره پکې ښه یشتغل بالحدیث روایتا یو خدا چې روایت د حدیثو کې مشغول دی دا نه چې شغل نه لري یو سړی لوی عالم دی او کورې ډډه والې د درس نه کوي دا محدث نه دی محدث خو حدیث بیانوونکی ته وایي یو سړی ډېر لوی عالم دی او خپل تجارت کوي او خپل کاروبار کوي او جنازو پسې ټوله ورځ ګرځي دا محدث نه دی دا محدث نه دی دا شیخ الحدیث نه دی روایت به روایت نقل به کوي او درایت څه معنا راویانو نه به خبري راویانو نه د حدیث د مصطلحاتو نه خبري دا به پیژن کې حدیث صحیح دی او کدا سقیم دی او صحیح خپل مرتبه دی او په ضعیف کې خپل مرتبه دی او په سند کې به خبري دته محدث وي ويطلع دا وجمع بين رواته خطا دی ښه زما دی کتاب کې دا جمله جمع بين رواته دا خطا ده دا خطا ده روایتا و درایتا ويطلع او دی خبری عین دی على كثير من المرویات په ډېرو پټولو کې نه خیر دی او په ډېرو مرویاتو خبر دی چې دا د پیغمبر حدیث دی او دا نه دی او په احوالو د راویانو هم خبر دی دا راوي ثقه دی او که دا نه دی د ضبط کې نقصان دی د حافظه کې نقصان دی عدالت کې نقصان دی او کدا قوي دی دې ته محدث دې ته شیخ الحدیث وایي اوس ښه
اوس نن سبا ډېر خلک دي چې هغوی صرف ریاض الصالحین ښیي او خلک ورته شیخ الحدیث وایي او ډېر اول خلک دي چې هغوی صرف مشکات خلکو ته ښیي او خلک ورته شیخ الحدیث وایي او ډېر خلک دي چې هغوی ښځو ته درسونه کوي د اردو د کتاب نه دیوال ته تقریر کوي دا ښځو ته چې درس کوي شیخ النساء شیخ النساء شیخ النساء چې ښځو ته درسونه کوي زه ورته یم دا دیوال ته درس کوي ځکه له ده او د ښځو منځ کې خو دیوال حایل دی لګیا دی او د پردې نه پورې غاړه ناست دی او د اردو کتاب یې راغشتی دی او د هغې نه ښځو ته لګیا دی هم شیخ الحدیث دی شیخ النساء ته هم خلک شیخ الحدیث وایي نو شیخ النساء غریب خو نه کافیه درس کړې ده نه شعر جامی درس کړې ده نه هدایه درس کړې ده نه بیداوي درس کړې ده نه مختصر معنی درس کړې ده نه حسامی درس کړې ده پرون فارغ شو او نن د بناتو منځ کې شیخ الحدیث دی شیخ النساء دی نو خدای ته وګوره دا شیخ الحدیث نوم ډېر خراب شوی یعنی ډېر لغوه شوی هر چا ته خلک یو مولوي صاحب دی چې هغه په یو مدرسه کې نحو میر هم نه دی ښولی سیاسي ملا دی نحو میر هم نه دی ښولی نحو میر څه ته وایي په مدرسه کې میزان الصرف هم نه دی ښولی بل په پوسټر کې ولید یو جلسې له ته او شیخ الحدیث و تفسیر یې ورته لیکلی حدیث خوا کې به هم نه تېر شوی استاد نبوي ویلي بېله خبره ده لیکن ما ته پته ده بالیقین 100% ما ته پته ده چې د مدرسې محتمم دی خو نحو میر هم نه دی ښولی میزان الصرف هم نه دی ښولی او پرون ما پوسټر ولید شیخ الحدیث و تفسیر اوس به سره څه کې شیخ النساء ځان ته شیخ الحدیث و تفسیر وایي هلکه دې له خو علماء شرطونه ذکر کړي دي چې روایتن هم شغل لري او درایتن هم لري او بل په ډېرو مرویاتو به خبري غریب یو روایت هم نه دی خبر او په احوالو د راویانو به خبري راویانو احوالو کوم دی خبر نو دا مولانا صاحب محدثینو به دا تعریف کړه او نن سبا مونږ ته هم خلک شیخ الحدیث لکه زه شیخ الحدیث یم زه بس استاد راته وایه د حدیثو لیکن شیخ الحدیث نوم خو ډېر ګران کار دی او محدث خو ډېر لوی نوم دی شیخ الحدیث او محدث او بس وروره ریاض الصالحین ښیي یا زاد الطالبین ښیي شیخ الحدیث مشکات ښیي شیخ الحدیث دا نوم مونږ وشرماو خدای یقین کو وشرماو دا نوم دا مو ډېر زیات بدنام که دا نوم ښځه چې دی ښځو ته شیخة الحدیث نه وایي که نه هغې کې شته نه د حدیث استادان خو شته ما ته پته ده چې ښځې بخاري لولی او ترمذي لولی د حدیث استادان خو پکې شته خو چې شیخة الحدیث نوم پکې شته که نشته دی پګل ورته وایي دا پګل خیر دی باجي پکې شته دا ښه نومونه دي خیر دی غوړ زیات اصل کې خبره دا ده لږ ما ته یو ځل ما خلک دا بخاري له بوځي نو زه چې ختم بخاري کوم نو لاول ته تپوس وکړم وایم عبارت زه وایم او که طالب وایي نو څوک وایي طالب به عبارت وایي صحیح ده نو یو غټه مدرسه را نوم یې تاسو ته نه اخلمه شپېته پنځه شپېته جنکۍ د هغې نه د حدیثو فارغېږي شپېته پنځه شپېته جنکۍ د دورې نه فارغېږي او ډېره لویه اجتماع وه د سړو ښځې خو په پرده کې دننه او ډېره ښه مدرسه هم ده نو هلته کې ما وی چې عبارت زه ووایم نو محتمم صاحب وایي نه زمونږ شیخ الحدیث صاحب به ووایي ما وی ښه شیخ الحدیث صاحب به عبارت ووایي شیخ الحدیث صاحب یې داسې عبارت ووایي که نه داسې عبارت چې لاسونه هم وله مات کړل خپې هم وله ماتې کړې او غوږونه هم ترې پرې کړل او پوزه هم ترې پرې کړل غیر منصرف وایا او منصرف غیر منصرف وایا او مرفوع منصوب وایا او منصوب مجرور وایا اوه هو خدای پاکه مې دا ستاسو شیخ الحدیث صاحب دی ویام دی ورته څه ښیي دی ورته بخاري ښیي ماشاءالله دی بخاري ښیي دله خو فاعل حالت ته دی معلوم چې فاعل مرفوع او که منصوب وي دته خو د مفعول به پته نه لګي چې دا منصوبه ده او که دا مجروره دته خو د صفت به حال الموصوف پته نشته چې موافقت د موصوف سره په کومو شیانو کې لري دا څنګه شیخ الحدیث دی خیر انشاءالله یو زما یو شاګرد دی هغه ماله یو څه کاغذونه راولېږل وایي دا زموږ مدرسه کې یو استاد د هغې دا کتاب لیکلی دی ته پرې تقریر ولیکه
کتاب په میراث کې علم میراث کې لیکلی زموږ د مدرسې معلمه ده او دا خواهش لري چې دی په تقریض ولیکي نو ما له دا کتابونه تقریض د خلک ډېر راوړي خو زه خو کتې نه شم نو به زه په یو دوه جملې ولیکم چې بس دا بعض ځایونه مې وکتل او خدای دې پکې برکت واچوي خو د ښځو مې هسې نه چې پکې څه غلطۍ وي نو زه په ګاډي کې تلمه نو ما راواغېشته نو چې صفه مې کته نو د اصلاح امکان هم نه لره چې د اصلاح وکړم ټول غلط او نقلو ټول نقلونه او نقل کې هم غلط نو مې یو ټکي خطۍ زه به ولې اصلاح وکړم یو کرښه خطۍ زه به ولې اصلاح وکړم نو بېادبي دې معافي په ګاډي کې مې ورته ښه مضبوط یو صفه خط ولیکل مې ځکه خفه کېږي شیخة الحدیثه او مفتیة او که نه خفه کېږي هغې کې مې ورته ولیکل چې خدای خاطر به وکړې کتاب چاپ نه کړي ټول خطا دی د اصلاح امکان هم نه لري او خپل شاګرد ته مې ووایي مې مدرسې ته دې ووایي وردا چاپ نه کړي تا نه دی کتلی کتاب ټول خطا یې لیکلی تعریفات یې خطا لیکلی دي نقل یې کړی دی او نقل یې خطا کړی دی نو الحاصل هغه څه ورته ویل کېږي وایي د غرې دا ابه کې ده نو محدث څوک دی چې شغل لري د حدیث سره روایتن او درایتن او دې خبر وي علی کثیر من الرویات په ډېرو خبر دی دا نه چې یادې دي یاد بنی خو خبر به چې دا د پیغمبر حدیث دی دا پلانکي کتاب کې دی دا د صحابي قول دی پلانکي کتاب کې دی او په احوالو د راویانو هم خبر دی چې دا راوي دی او دا د کمې قبیلې نه دی دا به انشاءالله تاسو باندې یادوم ښه دا راویان چې کم کمزوري دی به درته یاد کم الګ دي باقي به په خپله ته پته ولګي چې دا ثقات دي انشاءالله العزیز بل حافظ دی دا مرادف ته محدث دی عند کثیر من المحدثین